امیر والد صاحب ته یو سړی راغی په دغه وخت کې زه ډېر کام وم خو زه ورڅنګه ویلوړ وم عالم و پوښتنه وکړه چې مولانا صاحب اشکال مې دی په ذهن کې چې خلک وایي چې خدای پاک په خزانه کې کمای نرسي مشوره خدا دو او دو دغه چې خدای پاک خزانه کې کمای نرسي چې چاته سمره سویر کوي او چې مو د ذهن نو خلیزن چې کمایو خامه خرسي لکه تلو دای یوالو ټاده زنه ډاکه کړه ته پته لګی چې د یوالو ټابه په کې کام شوي خو نر خلک څه پته لګي بډېری دي نرزو یعنی چې خدای په خزانه ډېرې دي د کمی پته نه پکې لګي کنه و کمای پکې رسي امو ولې سبته وی چې نه مولانا صاحب دغه مثال خطو کړی مثال زه درکوم وی چې یو ډوا بالا دو رنیو کو کنه چې کوی چې تو سره سل ډوی دی په دانه زیوتی دی ا بال نه دی خو چې پیروین سه زنه بالا وشي کنه چا خو بالا شي چې قبل دې پسې روړ او بالا شي چې شاته ته د غونډې ډیویژن بالا کې اغه نه باز زيتونه پاته کوم چې د اول ډیوی پرونو کې وسو کمای روشي کنه مولانا صاحب ډېر خوښ شوی چې بس خبره فیصله شو وزدا علوم چې کیم دي چې کول حضرت صاحب خلفاوی مفتی بشیر احمد صاحب نومي و لوی خلیفہ شیخ الحدیث و چې دته موداس او د سته به راچولې کنه چې کول حضرت صاحب ورته ویل چې مفتی صاحب د پښته وې به کی منا چوي وی چې په مخ دامره روغای چې مو چې یاره جی دا جزیا هم ملدل نه دو چیرې دا سه په ذهن کې نرسي وی چې درته وی چې قرآن کیا کہتا ہے قرآن سب یایي دای چې زیا پریشان شول مو چې زه دل نرمي وې قرآن او دغه استنباط څنګه کوم وی چې مو ته چې حضرت په قرآن پاک خو مته پته نه لګي وی چې ویل مفتی صاحب چې د خدای پاک یایي چې وا ارجلکم ال الکعبین دغه خپل د عملی میږي چې ګوته سره نه شروع کوي بل خلیفہ یو مفتی نعیم الله صاحب هغه چې مو د شهادت ګوته چګولا خو فکر مې نه و خلیو مې داس کړل وزدغه درته دلایم ویل چې حضرت صاحب روبه لرته وی چې روشا لوی لوی خلکو وی چې ته چې مولانا صاحب د شهادت ګوته کې سم مسله دو مغه مسله خلوص کړه عالم مدای خو چې په نفي و چګه کې و په اثبات و ټیټه کې مو ته خدا پته نه و چې وست په کرسه خو مو مسله وکړه مو فکر نه و وی چې درته وی چې اچھا بیا وس دا پته در نه کوم چې تو د نفي اثبات د امر زر کې ختم کیږي خلی په دمره کې واخستې نفي او اثبات با سره ختم شو